پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې د شمولیتونو سلسله روانه ده. هم په دې سلسله کې نن سابقه ایم شیر اکبر خان په امبیله کلي په لواړي کې لیاقت سید صدر پی ټی آی سید ایوب او مستقیم شاله د شمولیت دعوت ورکو چې هغوی قبول کو. په پارلیمنټیرین کې د شمولیت اعلان وکړو. په شمولیتي دعوتي پروګرام کې فاروق خان، شهزاد اکبر خان، غفور احمد او سمیع امازین علاوه نوې شامل شوي کسانو ګډون کړی وو. مختصر تقریب ته سابقه ایم شیر اکبر خان، فاروق خان، غفور احمد، سمیع امازین، لیاقت سید او سید ایوب خطابونه وکړل. لیاقت سید او سید ایوب د خپلو ملګرو شکریا ادا کړه او وی چې موږ نن جرګه قبول کړه او ان شاء الله ډېر ژر به جدا جدا غټ غټ پروګرامونه کوو. شیر اکبر خان، فاروق خان، غفور احمد او سمیع امازین وی چې د امبیلې خلکو همیشه د شیر اکبر خان دی په کور ننګ کړي او زموږ تمه ده چې آینده به هم کوي. هغوی وویل چې د پی ټی آی په سابقه دور حکومت کې د شیر اکبر خان نه علاوه بل چا په پی کې 27 کې ترقیاتي کار نه دی کړی. مقررین وویل چې پی کې 27 کې خلک په خپلو چندو کارونه کوي او که په روان وخت کې د پارلیمنټیرین حکومت راغی نو ان شاء الله چې د دې ټولو محرومو به ازاله کوو. او زموږ سره په پنډال کې څومره مشران د جرګې راغلي دي. زه ایم صاحب له حاجي فاروق خان دا باور ورکوم چې دا ګورې زمونږه شمولیتي جلسه نه ده، دا ګورې زمونږه جرګه ده. دا ټول مشران موږ راټول کړي دي د یوې محلې نه، د هر یو د ځان ځان له محلې د پورې نه، دغه شان چې کوم دی نو د کته په لواړي نه، دغه شان چې کوم دی نو د بره د مستقیم معماري د محلې یو کس راغلی، دغه شان د دوه کسان د سوزنونه راغلي دي. دا موږ یو جرګه وړاندې کوو چې انشاءالله ستاسو په قیادت کې او ستاسو په مشرۍ کې مونږ به د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین په هغې کې یو باقاعده شمولیت اعلان کوو، په هغې باندې رضامندګۍ اظهار کوو او په هغې کې به انشاءالله مونږ دا اعلان دا مشران کوي چې مونږ د ایم این صاحب په قیادت کې د پی ټی آی نه باقاعده استعفا ورکوو او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې د شمولیت اعلان کوو. په مونږ وینا ګورې نه ده کړې، ځکه چې مونږ صرف د یو کس دغه شو راغونډ شو، صرف د جرګې په طریقه چې مونږ دلته دا جرګه راغونډه شو، بیا به مونږ پروګرام چې کوو نو یو به زموږ په ځای وشي، یو مستقیم ماما په ځای وشي، ښه درانه پروګرامونه به کوو او انشاءالله چې د هغې نه به ښه په زور لګوو. دا ټول زموږ کله زموږ وروڼه دا بره وجره کوزه وجره دا ټول مونږ له ښه ووټ راکوي، ښه په ایماندارۍ راکوي، غټ ووټ دین مونږ نه دی دا کړی. نو انشاءالله مونږ به پروګرامونه بیا دې نه بار وشو. دا خو صرف هغه دغه جرګه وه زموږ چې په دې کې مونږ دا کارونه چا نه پناه نه دي. دا جي صاحب بره وجره ټرانسفارمر هغه ټرانسفارمر مونږ 200 کو بیا راله په دا ټرانسفارمر 9 ټرانسفارمر د لاس زموږ په کلي کې ولګېدې. بیا ما ورته وایم مونږ مچانو وخوړو 200 راته کوزه وجره کې د ټول کلي ته پاټای ماټای پکې نه وي، هر یو سړي ته د هغې دغه 200 په کوزه وجره کې ولګاو، 50 زموږ چم ته ولګاو، 50 مزمل شاري ته 3 ستنې بیا د شهزاد خان ورکړې غټې یو او 2 ستنې چې دي نو مونږ د سړي چې نه دوبیان نه راوچته کړی ټرانسفارمر او دا مستقیم ټول را سره تلو، هغې له خو راوړه مستقیم شاري له بیا داسې دی مستقیم ماما 2500 د هغې د مبارکي راکړی 50 مې کوته نو دوی ته امر وشو په دې مضافات یې کول هغې څه نښه دي که 10-12 دره کې وشو دا نوزاده استاد موږ ابتدا له تلو او هغه به هم دغه کول 200 محصول ته وکړو. انشاءالله چې د بجلیو خو لکه دا لیونونه په بله دلته نورې پالټۍ مې یو پالټۍ ما ته وښوي که یوه ستن چې ته چاله چا ورکړي نو ما ته یې ووایي که د بجلی څه کارونه راغلي ده کړي دي. اوس باقي لکه زموږ به دا خپل لګوي لکه اوس دا خو دي زموږ مشران دي د وخت نه موږ واړلي شو دي سره یو او بس چې دي کم طرف ته هغه طرف ته موږ یو او دې په سلا باندې کار کوو انشاءالله. په 3 تاریخ باندې دلته پرویز خټک، محمود خان دا راځي د بختیار علي شمولیتي پروګرام دی. نو د دې لپاره نن دا پروګرام په دستای کې دغه کړو او سیدایب دي سره دوی سره هم زموږ رابطې دغه وې دوی هم لګیا دي خپل کوششونه کې، دغسې د نورو ملګرو سره هم زموږ رابطې دغه دي دې کلي کې. او اوس هم زه مستقیم ته سیدایب ته لیاقت سید ته د نورو کسانو سره مو سوردو چې هغوی ته مو دا درخواست وکړو چې نن د لیاقت سید دا پروګرام وشو، دا سټارټ واغستی شو او د 3 تاریخ دپاره زمونږ دا پروګرام چې د 3 تاریخ دپاره نو دوی د مشرانو ته وایم مستقیم دي ته سیدایب ته چې تاسو وکړئ دا پروګرام که په بره اجرا کوئ که په کوزه اجرا کوئ دا پروګرام که نن شپه پاسبل نه وي سبا یې وکړئ بله شپه یې وکړئ خو که دا پروګرام وکړئ
چې د 3 تاریخ دلته د امبېلې کلي نه مونږ ښه په باري اکثریت باندې څنګه چې مندڼ تحصیل د نورو کلو نه زمونږ د ملګري راوځي نو چې د امبېلې نمایندګي پکې نه نو دا به زمونږ دپاره ډېر لوی د دغه خبر به وي نو دا پروګرام چونکې لیاقت سید ټولو د سیدایب دي دا پروګرام و چې دا به مونږ د جمعې د ورځې نه بعد به یې کوو او دا پروګرام پې نن ما کېښودو چې دا به کوی د 3 تاریخ د جلسې چې دی درې ځانه به په جلوس کې د امبېلې نه په جلوس کې ځو نو چې تاسو د امبېلې څومره ملګري یې د دې ځانه به تاسو خپل ګاډو کې به کښېنئ د جمعې مونځ به مونږ یا امبېلې چوک کې یا بره په کنډو کې دا به کوو او کله چې زمونږ دغه درانه مېلمانه راځي نو د امبېلې نه واله مټاکه پورې دا په جلوس کې به ورسره ځو خاص کر د مندړ ملګري چې دا په جلوس کې به ورسره ځو هغه شمولیتي پروګرام چې دی انشاءالله الله تعالی به ستاسو په وجه باندې به الله تعالی ته کامیابي ورکړي باقي د کارونو خبرې سیدایي وکړې نو دلته د امبېلې په کلي کې د ټرانسفارمرونو خبرې وکړې خو دا کوم مضافات چې دي که دا ځای دی که د مستقیم دی ځای دی که نور مضافات دي که دا دره ده که دا پورې د لمبر دی دا ځای راځي بنجو تنګې نو دا خو د کوګا سر مضافات راځي د کوګا جایداد راځي خو دلته کوټه په کوټه باندې بجلي چې دا که لالو ته بجلي تللی د ما پلار د خدای بخښ چې څه منبر شو نو هغه لاول 4 کلي هغه ته میلاو شوي وو نو هغه لالو پکې ورکړو د لالو بجلي پکې وشوه د کدالو بجلي پکې وشوه د چنار بجلي پکې وشوه او بل د ګنجۍ ډېره میګانو ډېره دا 4 کلي هغه ته میلاو شوي په ړومبي کال باندې او دا 4 کلي چې دا په مندړ تحصیل کې دا کړو مندړ کې کنه حال هغه سره ګاګرم وه ورسره اخوا خودخیل مو او د دې مندړ سره دغه او د دې حلقې سره دغه خصوصي مینه وه د خلکو سره او د هغې نه وروستو ستاسو روډ چې و د جنګۍ نه واله د نګری پورې د دې منظوري هم هغه په ای ډي پي کې شامل کړی و بلکې ډبل شامل شو د جنګۍ نه واله نګری پورې یو نمبر په ای ډي پي کې راغلی او بیا د ابراهیم بابا نه واله د نګری پورې دا 2 ډبل راغلي وو نو هغه وایي چې زه به دا روډ چې دی دا یو روډ دی او ډبل راغلی دی دا به اخوا د مازو ډبان اختر پورې پکې دا شامل وم یا به د چروړی پورې دا روډ به پکې شامل وم الله ته منظوره نه وه هغه وفات شو بیا که دلته هغه ته لاول کالج راغلی دی میلاو شوی دی نو هم په دې مندڼ کې په نګری کې هایر سیکنډري سکول کې دا دغه په وخت کې شوی زه تاسو له پی ټي آی پي کې په شمولیت باندې په دې جرګه باندې مبارکباد در کوم خورونو یو خبره کوو څنګه چې سیدایي غفور په خپلو خبرو کې اظهار وکړو د کارونو متعلق دا ملازم هم تاسو د ووټ ملازم نه او تاسو هم د کار ملازم نه منئ ځکه چې دا د عزت دا ټوپی تاسو موږ ته په سر کې دی نو انشاءالله چې زمونږ سوره په مټ کې طاقت وي نو ستاسو د عزت لپاره به استعمال وکړو باقي زمونږ خلک غفور به ډېر وضاحت خبرې وکړي پی ټي آی کې چې کوم کسان پاتې دي دا به هغه پاتې کېږي چې دوی سره ذاتي خپل ووټه نه وي ګوره دا خبره واورئ دا صرف د عمران خان په تمه ناست د بیټه چېرې د هغوی په برکت موږ دوباره راشو هغه سوال نه پیدا کېږي دغه باب بند دی اوس دا پی ټي آی پي چې دا د پرویز خټک په مشرۍ کې ایم این ایس په مشرۍ کې دې له به موږ تاسو یو وده ورکوو امبېلې حده پورې نه او ثبوت دی زموږ د پلار د وختو چې تاسو امبېلې د حده پورې ووټ نه دی کتلی تاسو کو تختو لالون راوالی نو تر پالنګ دره ورته په وخت کې زموږ عمر کم و تر پالنګ درو پورې خودخیل هر ځای پورې تاسو منډه والې ده او هغه شی زموږ مسلسل را روان دی نو انشاءالله چې دا به وي برقرار به وي خو اورېدلي مو چې په دې تېر وخت کې یو سړی دی پاټۍ ته راوښتی پی ټي آی ته او دلته په دې کلو کې ګرځېده چې 60 کروڑ روپۍ ماله پټ راکړی دی
بل طرف ته ضلع پسې ته بیوټیفیکیشن فنډ نو د هغې تپوس کوم چې را 60 کروڑ روپۍ څه شوې خدای شته چې په دې لارې زه راتلم نو ماله پړه کې راله ته بېګا یا کسید ماته وي چې یاره جیپ رالېږم او چا نه به وغواړم مه لکه مې زه پرون چغرزو ته تلم مې دې نه په ګرانو لارې تلم انشاءالله مې جیپانو دا ته ضرورت نشته د دروغو ګاڼۍ چې دي که نه د چنار نواله سه په دې امنور شل باندې توشید سیده ملکپور ته رسیدلی لکه څنګه چې غفور به دا خبر وکړه یو مرګری به راشي په سکار باندې کارونه خو انسان نه کوي الله کوي لکه څنګه چې سیدوي به خبر وکړه چې هغه موږ هم راغلو او جو ته وینا وکړو امینه صاحب هغې بابو ته ټلیفون وکړو هغه کار خدای پاک وکړو نو چې ته مرګری دومره ستړی کړې چې لکه د سهار نه ونه ماسپښینه پوره صرف په تا سره هغه خبره کار خو غټه خبره خو چا خبرې ته در نه کېږي دا مرګتیا شوه کارونه الله کوي خو ته به د ملګري په سر لاس دی واحد معنی دی چې د په اسلام آباد کې اوس هم د کرای په کور کې پاتې کېږي او نه به چې کوم دی د په دیره کې تاسو چې د غټ ګاډي ووینئ نه به دی چې تاسو په غټ ګاډي کې ناست ووینئ نه به چې د سره تاسو چې د غټ ګنران لیدلي تاسو نورې مینېګانې پیګان وګورئ دغه نه د موبایلو دا ټراوټ روخیږي یو موبایل دې مخکې یو موبایل دې وروستو وي ورسره لسته ګنرانو څوک مخکې څوک وروستو او نه د چا سره خبرې کوي او نه د چا نمبر اوچتوي نو دغه وجه د رول ماډل دی زموږ دپاره په ټول پاکستان کې داسې شخصیت نشته زه اکثر اسلام آباد ته ورشم نو په اسلام آباد کې دا چې کوم چودریان دي کوم زما سره تعلق دی هغوی ماته وایي یاره تاسو ډېر خوش قسمته خلک یې ستاسو یې منی خو ساده سړی دی په خدای یقین کوي هغه په شان انسان نه مشته تاسو ډېر خوش قسمته انسان یې نو هغه به سره په خپله مخاطب کوم په خپله به سره د خپلې خبرې کوي د دې حلقې چې کوم کارونه هغه کړي دي د دې حلقې دپاره کوم چې خصوصي طور هغه د چملې ماضي دپاره خصوصي چملا ماضي په ټول بونیر کې هغه هغې له ډېر اهمیت ورکړی دی ډېر زیات چې کوم دی د چملې ماضي دپاره همیشه چې کوم دی بونیر دپاره همیشه مسټر بونیر باندې مشهور دی نو زه دعوت خطاب ورکوم خو د یو شعر نه مخکې چې پچا چې ګران وي هغه خلک د شمېرلو نه دی که څوک که درې څلور پکې نفرت وکړي هېڅ خبره نه ده پچا چې ګران وي هغه خلک د شمېرلو نه دی